یو حکایت طرف ته تاسو توجه مبذول کول غواړم. حکماونه یا عرفاونه یا انبیاونه یو شخصیت خپل ټولي سره روان دی، سفر دی شپې ټیم باندې، علاقه دی یو لکو دک صحرا بیابان. څه دی وخت باندې دغه رهنمای دوی کوم رهبر دی کوم لیډر دی هغه خپل د ټولي ته د ګروپ دی څه سیاسي تاسو وسونو خپل لاندې دی هغه وچات کوي پښتنه کې کنم کړل وچات جواب ملويږي بیا به خیمون وي کوچات مکړل بیا به خیمون وي. هغه څنګه سون څه زنونه ای و خيار بلل هغه ویل څه کله اردو صورتونو کې خیمانتیا دی بیا به ویلي زنونه درندو نه وچتو قابل گروپ و هغه یې نه چونکی مو لیډر دی ایمو رهبر حکمت نه چاتی وقت سرشتو تیلیار سرشتو کڅوړیار سرشتو وچاتی کړل پاته نه لګی دا چې دوی چتوي اوس انتظار دي د سبي روان دي سفر ته ادامه ده روانو دوان دي سبي تر وتل سبي ټیم باندې هغه کسانو چې چوچات کړي او هغه څه کله خپل یغي تیلې خلاص کړي نو خیمان شول. څه ولیدل څه خیمان شول هغه تیلې لالو درو جواهرات نه ډاکي خیمان دی واجی نشول څه ویلې مقام وچتول په کور دی لګ زیات موچات کړي اچھا څه نو وچات کړي هغه خاصیا خیمان شول. څه وخت ورسره رتویا ویل څه خیمانې کوي فرصت او زویا ورسره ویلې منو وچتول. نبی عیسی ګرځي دا د یو حکایت خو درس آموز دی. دغه دنیا مثال د مغی تیارې شپې دی د انبیاو د اولیاو د قرآن خبرې مغلال او درو جواهر دي. قیامت هغه سبي مانند دی. څه کله انسان دغه سبي دروزي خیمان بوي اندی وجنه قیامت یوم الحسره د حسرات ورځ چا نیک عمل کړي دی خیمان بوي چا څه نه دی کړي هغه بس یا خیمان وي چا څه کړي دی هغه خیمانتي عنوان بداوي څه ویل مقام کولو په کور دی لګ زیات مکړي بس اندی وجنه مخکې د دینه څه بیا ته حسرات څه फायदा نه لري اوس انسان په کور دی څه حسرات وکي دنیا کې حسرات اوس फायदा لري او څه کله شول بیا حسرات څه معنی نه لري. ویلې خیمانتیا یا دوا قسم ده یو قسم د خیمانتیا ده چې جبران کیږي یو قسم د خیمانتیا هغه دي چې به هیڅ جبران نه نشته سوای حسرات نه. پس مخکې د دینه سمو ته لسونه دنیا نه کوتاه شي په کور دی څه اخرات لپاره څه ذخیره ایها الذین آمنوا اتقوا الله تقوا اپناو کوئی تقوا ویلی دی وجنه تزودوا فإن خیر الزاد تقوا دې څه د اخرات سفر د لپاره بهترین زاد راه ده. قرآن